د وس خبره نه ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه. او بیا په مسجد اقصا کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو د جماعت د هغې امامت یې کړی دی. او بیا د هغه ځای نه الله رب العالمین وړمبي اسمان ته او بیا دویم اسمان ته او بیا دریم اسمان ته او بیا د ټولو اسمانونو او د هغې مخلوق چې کم مونږ او تاسو په نظر نه راځي د هغې ټولو زیارت او دیدار په نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی. بیا جنت او دوزخ یې ورته ښودلی دي او بیا د خپل امت دپاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغوی د الله نه د اسانۍ سوال او منت هم کړی دی. منځونه د 50 نه 15 ته فرض راکم کړي دي. دقه شانتې بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک واپس مسجد اقصا ته او د مسجد اقصا نه واپس مکې مکرمې ته او دا ټول سفر په یوه شپه کې شوی دی. دا د انسان د وس خبره نه ده، دا معجزه وه. او الله رب العالمین د خپل حبیب پاک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په لاس باندې ښکاره کړې وه. د دې متعلق په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین وضاحت کړی دی. نو فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، پاک دی هغه ذات چې د شپې یې بوستی دی خپل بنده د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته. پاک دی هغه ذات. الله رب العالمین تسبیح او د الله رب العالمین پاکیزگی دا ډیره زیاته محبوب ده. سبحان الله قرآن کریم کې الله رب العالمین بار بار حکم کوي فسبح باسم ربك العظيم سبحوه بكرة وأصيلا سبح لله ما في السماوات يسبحون بحمد ربهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مونږ او تاسو چې مونځ شروع کوو مونږ وایو سبحانك اللهم. رکوع له چې لاړ شو سبحان ربی العظیم، سجدې له چې لاړ شو سبحان ربی الاعلی. د الله تسبیح علما لیکي په دې کې په دې سبحان الله لفظ کې یو پټه خوبي دننه پرته ده. دا خو ته د الله پاکي بیانې، نو په دې سره ستا ګناه څنګه پاکیږي؟ نو فرمایي په دې کې یو پټه خوبي دننه پرته ده او هغې ته صفت انعکاسي ویلی کیږي. لکه په آینه باندې چې د نور رڼا ولګي نو د آینې نه د نور هغه رڼا هغه بل څیز ته پاس کیږي، دې ته انعکاس ویلی کیږي. نو چې څوک د الله پاکي بیانوي نو واپس دا پاکی د ده په وجود الله راولي او د ګناهونو نه الله پاکی. نو د دې سبحان الله د دې دا ډیر لوی فضیلت چې راغلی دی تر دې پورې راغلی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې دا کلمه څوک یو پیره ووایي نبی علیه السلام فرمایي د دریاب د زګ په شمیر باندې کو د ده ګناهونه وي نو هم به الله معاف کړي. د دریاب د هغې مقدار څومره دی او د خشکۍ مقدار څومره دی؟ نو 21%
دا کو خشکی ده نو یو کم 80% په مخ د ځمکه باندې دا اوبه ده د هغې ټولو دریابونو د زګونو د بربوړقو شمار دا د الله نه علاوه بل چاته نه دی معلوم خو که په هغې باندې هم د چا ګناه وي نو الله رب العالمین به یې د دې یوې کلمې د برکته معاف کړي نو د دې صورت آغاز شوی دی سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی هغه ذات چې بوستی دی بوستل یې کړي دي په خپل بنده یعنی په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لیلا د شپې الله د خپل محبوب د شپې روان کو ابو یې وستو چرته یې بو وستو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد حرام نه کم چې په مکه مکرمه کې واقع دی کم ځای ته یې بو وستو الى المسجد الاقصى مسجد اقصا ته یې بو وستلو کوم چې په فلسطین کې واقع دی د دې ځای نه الله رب العالمین مؤمنانو ته د مسجد اقصا او د مسجد حرام د دواړو سره رشتہ داری الله ښیي د دې دواړو سره ستاسو ډیره نږدې رشته ده مسجد اقصا دا د دې امت وړاندنۍ قبله ده اول چې د منځ حکم فرض شو او فرضیت نازل شو مسلمانانو ته حکم وشو چې منځ شروع کوي نو د ټولو نه اول مسلمانانو کعبې ته نو مخ کړی 19 میاشتو پورې زمونږ او ستاسو قبله دا مسجد اقصا وه 19 میاشتو نه وروستو الله رب العالمین حکم نازل کو فول وجهک شطر المسجد الحرام زما محبوبه دا خپل مخ مبارک دا مسجد حرام طرف ته ورواړوه آغا ځای کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مسجد حرام ته مخ ورواړو نو دا د مسلمانانو قبله اول شوله کعبة الله دا د مسلمانانو دویمه قبله ده دا ورستنی قبله ده وړمبی قبله چرته چې ټولو مسلمانانو په مانځه کې مخ کو دا مسجد اقصا دی کوم چې په فلسطین کې واقع دی دا هغه مسجد دی کوم ته چې په اسلام کې 3 نمبر لوړ مقام حاصل دی د ټولو نه لوړه مرتبه دا د مسجد حرام ده کوم چې په مکه مکرمه کې واقع دی او 2 نمبر مرتبه د مسجد نبوي شریف ده کوم چې په مدینه طیبه کې واقع دی او 3 نمبر لوړه مرتبه په مخ د ځمکه باندې دا مسجد اقصا ته حاصله ده دا د اسلام 3 عظیم امانتونه دي د دې امت سره او دا د دې ټول امت مشترک اساسه ده دا نه چې کعبه صرف د مکې والو ده او مسجد نبوي صرف د مدینه والو ده او مسجد اقصا صرف د فلسطین والو ده نه دا د امت شریک اساسه ده او د ټولو مسلمانانو مشترک ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد اقصا کې منځ کړی دی خپل قدم مبارک پکې کېښودلی دی نو چې د دواړو جهانو د سردار مبارک پاک قدمونه په کوم خاوره لګېدلي وي نو د هغې پاکي برقرار ساتل دا په دې ټول امت باندې امتحان دی چې په کوم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک خپل پاک قدمونه کېښودلي نن په هغه مسجد اقصا باندې یهودیان قابض دي او په پلیتو خپو پکې هغه یهودیان ګرځي دا د ټول امت دپاره سوالیه نشان دی دا د ټول امت اساسا او ننګ او غیرت او حیا او عزت د دوی د لاسه تلی دی د دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک
په خپل دور کې چې په مسجد اقصا باندې د عیسایانو قبضه ولیدله نو وی فرمایل چې کو زه روان کال له الله ژوندی پاتې کړمه زه به د اسلام جنډه په مسجد اقصا باندې پورته کومه د دواړو جهانو سردار مبارک هغه ته الله رب العالمین نور زندگی ورنکړله نو حضرت عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام دا ارمان پور کو او حضرت ابو عبیده ابن ابی جراح رضی الله عنه هغه التا د جهاد د پاره ور اولیګلو او تقریبا 10,000 صحابه کرام مجاهدین هغه د مسجد اقصا په جهاد کې شریک شو مسجد اقصا چې کله دوی فتح کړلو نو د عیسایانو راهل د مسلمان د کعبې څه قیمت دی ورته وینا زنګ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب جزیرة العرب نه یهودیان او عیسایان بهر کوي ځکه جزیرة العرب دا مهبت الوحده په دې باندې د الله وحی نازله شوې ده د دې مثال د جمعات دی په جمعات کې بل دین نه ځایږي نو په جزیرة العرب کې هم د بل دین گنجایش نشته دی تاسو خو لا 2.5 میلیونه یادوئ چې دا دنیا ټوله سرمایه راله څوک راکوي نو د بیت المقدس د خاورې یوه هغه ذره چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په قدم کې ښودلی دی والله العظیم کو د ټولې دنیا په سرمایه باندې ورته ورکمه داسې خلق وو په اسلام او په مسلمان او د مسلمانانو په مقدساتو مین داسې خلق وو زما محترمو نن چې التکم د کرب او د تکلیف حالت دی ټوله دنیا په خبر ده د هیچا نه پټ نه دي 8,000 صرف او صرف په دا تیره یوه میاشت کې د هغوی ماشومان بچي دا مړه کړي شوي دي او مړه شوي داسې نه دي چې مخامخ یې په ګولۍ ویشتې دي په روغ بلډینګ باندې بم را خلاص کړی دی نو که په بلډینګ کې 10 چته و که 12 چته و هغه ټول په ټوله ریزه ریزه شوي دي نو خلق د ملبو د لاندې را پټ شوی دی د چا لاش یې روباسلی دی او د چا هغه یې لا نه دی روباسلی الله رب العالمین پکې کله کله د خپل قدرت نښې ښکاره کي 19 ورځې بعد بله ورځ یو ماشوم دا یې د ملبې نه ژوندی روباسلی دی 19 ورځې الله رب العالمین بې خوراک او بې څښاکه ژوندی ساتلی الله اکبر الله قدرت دی خو د امتحان دپاره پکې الله رب العالمین هغه منظر هم امت ته ښودلی دی کم چې زمونږ او ستاسو د وړاندې دی چې یو ماشوم هغه کله د ملبې نه را وباسلی شو د ژوند اخري سلګۍ یې وي لاندې دواړه خپې یې الوتلې وي یو لوی حصه د چت پې راغلی وه په دې خیټه باندې ورله دقه وجود دا کټ کړی و نو د هغه رضاکار ته وایي وی سألقى الله فی الجنه وی زر ده چې زه به د الله سره په جنت کې ملاقات وکړم زما خو څه ګناه نه وه که نه چې زه یې مړ کړم او ما مړ کوي خو بیا ورته د دین وروسته وی وسأخبر الله بكل شیء وی زه به الله ته دا ټول الونه وایم چې مونږ سره چا زیاتی کړی او مونږ چا یوازې پرېښودي نو حقیقت دا دی چې مسلمان په مسلمان باندې ډیر خفه کیږي او دا د ایمان نښه ده چې کوم مسلمان د بل مسلمان درد په زړه کې محسوس نه کو نو دی په خپل ایمان باندې ویریږي په مشرق کې په مسلمان تکلیف دی د مغرب مسلمان ته به د هغې درد احساس وي دی به په خفګان محسوسوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد مسلمانان په خپل آپس کې د دې داسې مثال دی لکه یو وجود اذا اشتكى له عضو چې کله په یو اندام باندې تکلیف وي نو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نو په غاښ باندې د درد دی
نو شوګیره په ټول وجود تیریږي. ګوته دې خوږ ده نو ټمپریچر او تبه په ټول وجود باندې تیریږي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د دنیا په یو ګوټ کې مسلمان ته تکلیف دی نو ټول امت مسلمه به دردمند وي. دا د ایمان نښه ده. د دې وجې نه خپل هغه مسلمانان رونه په خپلو دعاګانو کې رونو مه هېروئ. مونږ د هغې سره نور څه مرسته نشو کولی. ها الحمدلله زمونږ د غریبانانو خلقو دغې خپلې غریبۍ هغه مینه او اخلاص د دې ځای نه راغونډ کو او هغه یې هلته ور ولېږو او الحمدلله هلته رسېدلی هم دی. د بونیر غوندې غریبه علاقه 1 کروڑ روپۍ دا خلقو مونږ ته راجمع کړلې او د هغې یوه پیسه الحمدلله هغه مونږ هلته هغې ته ور ورسوله. څومره د خوشحالۍ خبره ده چې په هغې باندې د 1 میاشتې نه د 4 طرفو نه محاصره ده. د هغې اوبه بندې شوي دي، د هغې بجلي بنده ده، د هغې خوراک سکاک بند دی، کورونه یې ورله وران کړل، بمبار یې کړل، زخمیان او هسپتالونه یې ورله دا یې ورله بمبار کړل. خو د هغې باوجود زمونږ او ستاسو د پیسو د وجې نه هلته د یو زخمی مرهم پټۍ شوي وي. کیدای شي الله تعالی دا زمونږ او ستاسو د مغفرت ذریعه جوړه کړي. یو وږي ته زمونږ او ستاسو د برکته یو نوړی میلاو شوي وي او یو تږي ته یو قطره اوبه میلاو شوي وي. کیدای شي الله رب العالمین دا زمونږ او ستاسو د مغفرت ذریعه وګرځي. انسان خو انسان دی، مسلمان خو مسلمان دی. تږی سپی حدیث مبارک کې راځي تیر امتونو کې یو فاجره زنانه وه او په یو لاره باندې تله د یو کویي په غاړه باندې یو سپي جبر وباسلې وه او د تندې د لاسه بدحاله و. دا زنانه چې کله ودرېدله د کویي نه د اوبو د راویستلو څه انتظام نه و. د صحیح مسلم شریف روایت دی. نو دا را ولګېده او خپله پڼۍ وباسله او دې کویي ته لاندې کوزه شوله. کویې وچ کویې و خو په ویښ کې خټه پرته وه. هغه خټه یې راواخیستله او په کپړه کې نچوړ کړه او د هغې دا اوبه یې په پڼه کې ور واچولې، یو څو څاڅکي اوبه، او دا پڼه یې په دې غاښونو کې ونیسله. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي او دا زنانه بره را وختله، هغه خپله پڼه د هغې یو څو څاڅکي اوبه یې راواخیستلې او د هغې تږي سپي د هغې په ژبه باندې ور واچولې. فغفر الله لها وشکر. الله رب العالمین د دغې زنانه د ټول عمر جرمونه او ګناهونه معاف کړل صرف د الله په دې مخلوق د ترس ته وجه نه. نو چې په انسان باندې څوک ترس کوي او چې په مسلمان باندې څوک ترس کوي او بیا د نبی علیه السلام په امتی باندې څوک ترس کوي او داسې مظلوم امتی چې د مور په غیږه کې ماشوم دی او هغه د زنکدن سلګۍ وهي د تږي او د لوږې د لاسه او د زخمونو د لاسه، نو چې په هغې څوک رحم کوي او په هغې څوک ترس کوي ضرور به الله رب العالمین دقه ذریعه د مغفرت جوړی ان شاء الله العزیز. نورونو مونږ او تاسو خوش قسمت یو الحمدلله. مونږ د دې ځای نه د هغې خپلې غریبۍ مناسب خپل امداد کړی دی. نور به څه کوو؟ 2 کارونه راته نور پاتې دي، دا به کوو. ښه د علماو کار دا دی چې دی په هر وخت کې د دین چې کم موجوده ضرورت وي هغه خلقو ته وښایي او دا د نبی علیه السلام مبارک سنت دی. نبی علیه السلام ته به کله کله صحابه راغلل، تپوس به یې ترېنه وکړو د الله حبیبه کوم یو عمل ډیر افضل دی؟ نبی علیه السلام به ورته وفرمایل صدقه ډیره افضله ده، ځکه چې هغه وخت کې به د غریبانانو حال خراب و. نبی علیه السلام به غوښتله چې دا خلق صدقې ډیرې کړي چې غریبانانو ته سهولت ورسی. کله کله به صحابي راغی د الله حبیبه کوم عمل ډیر بهتر دی؟ نبی علیه السلام لونه به یې ټیکو خو مور او پلار به ترېنه خفه